د عمران خان چې څومره کارکونان یې او څومره ورکران یې د پی ټی آی دا ویډیو شیر کړي. په دې وخت کې ثوابی انټرچینج سره ټول د پی ټی آی کارکونان راوتلي دي. څومره چې اسلام آباد سره لارې ملاویږي، روډونه، سی پیک، موټروی دا مکمل بند دي او د پی ټی آی ورکران تنها بغیر د لیډرشپ نه راوتلي دي د عمران خان د رهایی دپاره او د هغه د علاج دپاره. آس پاس چې څومره خلک یې ستاسو نه څه تعاون کیږي، څومره چې اورسیز دي د دغه خلکو سره ودرېږئ، د پیسو تعاون درنه کیږي، څومره خلک دغلته پیژنئ، هغو ته د اوبو ضرورت دی، د روټۍ چې آس پاس څومره خلک یې دیو ته اوبه رسولی شئ، دیو ته بسکټ رسولی شئ، ستاسو د وسه څه کیږي. دغه ځوانان، دغه د پی ټی آی ورکران، دغه مشران بغیر څه د لالچ نه سوای د عمران خان د رهایی دپاره او د عمران خان د علاج دپاره او د عمران خان سره په دې سخت وخت کې ولاړ دي. تاسو له پکار د آس پاس ثوابی انټرچینج سره دغه موټروی باندې څومره چې خلک یې دا ویډیو شیر کوي او نور سوشل میډیا ورکرانو ته چې په دې باندې ویډیوګانې جوړه کوي چې دغه خلکو ته د خوراک څښاک د اوبو بندوبست وشي او چې څومره خلک احتجاج لځي ځان سره په ګاډو کې اوبه وړی لازمي. هلته چې کوم خلک هغه په مشکلاتو کې دی او ستاسو به ډېره مهرباني وي دا ویډیو شیر کوي او دغه خلکو سره ودرېږئ او ورسیزو ته هم ویم چې ټول د عمران خان ورکران د عمران خان د دغه ورکرانو سره ودرېږئ. دې وخت کې دغلته لوی جهاد کوي. موږ په بهر ملک یو خو ستاسو سره شانه به شانه ولاړ یو. تاسو ته په دواړو لاسه باندې سلوټ کوو، ستاسو عظمت، ستاسو جذبې، ستاسو حوصلې ته چې تاسو بغیر د لیډرشپ نه او بغیر څه د لالچ نه د عمران خان دپاره راوتلی یئ. عمران خان زنده باد. د عمران خان ورکرانو ته په دواړو لاسه سلام او زنده باد او سلوټ درته کوو د اورسیزو طرف نه، د ټولو اورسیزو طرف نه زه درته په دواړو لاسه باندې سلوټ کوم. سلوټ.